شیخ مرتضی مطهری به سرکار ورکی سی هغه یو صحابي و شیعه و امام سره یو ځای حج ته لاړلو ته ډېر عبرت نه ډک روایت دی خو زه چې خپله به ورومه اما بدندګي کې څه خدایه هغه مقام نه مو وبسې چې مو نفس مسخ شي خلکو کې به زه ډېر قدرمان وم خدای تو په مخکې خو د شام څه جنور کې بدل شوی امام سجاد ته د کوڅه مولا حاجیان ډېر زیات راغلي دي وکسه کعبې نه د طواف کوي مولا سجاد څه کوي ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج شور زیاد حجیان کم دي شور څه دی حجیان کم د سړی سم پوه نه شو مولا څه مطلب دی چې شور زیاد دی حجیان کم دي ویل دي کې ډېر کم حجیان دي اکثر مسخ شوي دي یمنا رسول الله څه خبره کوي سترګو نه دې ګوتې نه تیرې کې لکه سترګې وغړوه څو کسانو نه علاوه ټوله ځناور ځنه لومړی ځنه شیرانو شکل کې وو ځنه سپیو شکل کې وو ځنه مینګیو شکل کې وو ځنه منګرانو شکل کې وو طبیعي ده د نفس مسخ شو ورځې قیامت اندېښن سره دی دا روایت دی چې ورځې قیامت به ډېر کسان څوک به مینګیو شکل کې وي څوک به لومړیو شکل کې وي دا ویلي مختلفو ځناور کې چې کومې خوبې ځناور دي مغه خوبیو سره به دا پڅېږي مثلا یو سړی دی درنده صفت دی درنده صفت دی چون رحم نه کوي ظالم دی حقوقو غصیب دی ځانه لاندې کمزوري سره ظلم کوي دا به ورځې کې پړانګ شیر دغو شکل کې پڅېږي خو خپل بدن کې به تانګه وي شیر خپل بدن کې نه دی تانګ خو انسان څه کله مسخ شي هغه به تانګ شي زه خو انسان ویده شوم زناو مینګیو شکل کې روایت دی چې مینګیو شکل کبرجن تکبر نه ډک دا به مینګیو شکل کې هر سړی به خپې پکې ګرځي مړ کېږي به نه څوک پورې چې خدای د ټولو انسانو حساب نه فارغ نه وي شوی دا به ماسې مینګیو شکل کې د هر سړي خپلونه بلندې کېږي مسخ ته دا شی انسان به مسخ کېږي چې نفس خوري ونه کړي نفس نه ځناور جوړېږي اشتهاونه جوړېږي